أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نن زمون د بیان موضوع ده په خپل بیبي او بال بچ باندې د مال لګولو فضایل یعنی غورواله د ثواب په نیت په خپل بیبي او بال بچ باندې خرچه کول صدقه ده. څنګه چې د بخاری شریف حدیث ده د ابو مسعود البدری رضی الله تعالی عنہ نا روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي یقینا مسلمان چې کله په خپل اهل یعنی بال او بچ باندې څه خرچه کوي نو دا پکې د ثواب نیت کوي نو دا به د هغه دپاره صدقه وي. یعنی وګوره په خپله بیبي او بال بچ باندې د ثواب په نیت خرچه کوه او دا په ځان بوج مه ګڼه او دا به ستا دپاره صدقه ګرځي. دغه شان بل حدیث کې راغلی دی عمر بن امیہ رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما د نبی صلی الله علیه و آله وسلم نه اوریدلی دي چې فرمایلی سچې یو سړی خپل بیبي له ورکوي نو هغه صدقه ده، یعنی هغه دپاره یعنی په خپل بیبي او بال بچ باندې په صحیح نیت سره د مال لګولو ثواب د الله تعالی په لار کې د غلام په آزادولو او په مسکین لګولو باندې لګولو نه زیات ثواب لري. حدیث کې راځي ابي هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي یو دینار چې ته د الله تعالی په لاره کې خرج کړې او بل دینار چې ته د غلام په آزادولو کې خرج کړې او بل دینار چې ته مسکین او غریب ته صدقه کړې او بل دینار چې ته مسکین او غریب ته خرچه کړې او بل دینار چې ته په خپله بیبي او بال بچ باندې خرچه کړې دې ټولو نه زیات اجر والا دینار هغه دی چې ته په خپله بیبي او بال بچ باندې خرچه کړې د خپلې بیبي په خوله کې نوړی ورکول هم صدقه ده. حدیث کې راځي سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنہ نا روایت ہے کہ یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی یقینا هرگز ته څه خرچه نه کوي چې د الله تعالی مغفرې لټوي مګر تعالی را په هغې باندې ثواب درکولی شي تر دې چې نوړی چې ته د خپلې بیبي لره په خوله کې ورکړې په هغې باندې ثواب ملاویږي. دلته زموږ د طرف نه ټولو نارینهو ته دا نصیحت دی چې په ښځه او بچو باندې به په خرچه کې د بخل او اسراف نه ځان ساتئ. دومره مال به هم په بال بچ نه لګوي
او نه به هغوی ته دومره اختیارات ورکوي چې د هغې د وجنه د هغوی تربیت خراب شي یا هغوی په نافرمانیانو کې واقع شي. الله تعالی دې موږ د قرآن او د احادیث په لار روان کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.